أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم دی آیت مبارکه کی ترغیب بیانیږي ما قبل پر ټولو احکامات باندې د عمل کولو کم چې اتلس امور ذکر شول د تدبیر منزل متعلق په کورنۍ کې د ظلم او د زیاتی د ختمولو د پاره کم اتلس کارونه بیان شول پاغي باندې عمل کولو ته ترغیب ورکړي او داغین یو یعنی نلسم نمبر امر ذکر کئی ورپسی آیت کی بیا پا عمل کولو کی ترغیب ورکئی او تخویف دے دا عمل نکول کو دا پارا نفرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تاسو مخوری د یو بل مالونه خپل منځ کې په ناروا طریقې سره دا مخکې د میراث احکامات بیان کړل او بیا د مہر مسائلم ذکر کړل نو دا گوی چې یو جامع حکم بیانې چې هغه احکامات خو خاص احکامات او دی کی مجموعی طور باندې ذکر کوي چې هر هغه طریقه چې د شریعت خلاف ده ناروا طریقه ده په هغه طریقې سره د یو بل مالونه مه هړپ کوئ دی کې سود رشوت غلا غصب او په غلط طریقې سره د چا مال هړپ کول ټول شامل دي نو فرمای الا ان تكون تجارتا البتا کچری په طریقې د تجارت سره ان تراز منکم د جانبینو پر رضامندۍ سره ستاسو نه یعنی تاسو تجارت کوئ د تجارت کې تاسو د یو بل نه ګټه کوئ دا درست ده البته مبیع سودا او ثمن قیمت دا د جانبینو پر رضا باندې نو بیا دغه تجارت چې دی په دې کې ګټه کول دا جایز دی ولا تقتلوا انفسکم او یو بل موجنی یا ځانونه خپل موجنی نو دینه مراد خودکشی کول هم دي دا غینه منع وکړل شو یا هر هغه کار چې داغي په سزا کې قصاص قتل دغه کس لازمی کیږي لکه بل څوک په ناحق وجل یا د شادي شوده کس زنا کول
یا مرتد کېدل چې د دې درو واړو سزا قتل ده. یا یو کس بل چاته یعنی دومره تکلیف ورکي او دومره هغه مسله جوړه کی چې هغه د په قتل کولو باندې مجبور شي. ان الله یقینا الله تعالی چې ده کان دې بكم پتا سبحانه رحیمن رحم کوونکې. د غلا د ناروا طریقې باندې د مال د حاصلول نه چې کم منع وکړلې شو، دا د الله تعالی په تاسو باندې یو خاص مهرباني ده. که تاسو د دغه حرامو نه ځان بچ کوئ نو ستاسو په زندګۍ کې به هغه یو ترقی، سکون وي، راحت وي، اطمینان وي. او که چېرې تاسو دغه ناروا طریقې پای سره مال حاصلوي، د یو بل مال هړپ کوي، دا تاسو ځان له مشکلات ګورئ. تاسو د خپل کورنۍ ژوند چې دی دا بې چینه کوئ، بې سکونه کوئ، او دغه حرامه نوړئ چې دا تا خپل کور ته راوړله، دا دغه حرامه نوړئ بستا د کور چین سکون دا ختمی، د کور ماحول به تباہ و بربادی. او کور کې چې کم هغه رشته ده، هغه رشته چې ده دا به هغه برقرار نه پاتې کېږي، دا په دشمنۍ سره او په خفګانونو سره بدلیږي. نو فرمایي چې دا حکم چې تاسو ته الله تعالی کړی دی، دا د الله تعالی د رحم تقاضا ده. دا د الله تعالی د رحم د وجنه تاسو د دې ناروا کار نه بچ کړئ چې تاسو زندگی برباد نشي. ومن يفعل ذلك، او څوک چې کوي دا کار، یعنی د کم شیزونه چې منع وکړلی شو او یو کس دغه کارونه نه پرېږدي، دغه منهیات د دې ارتکاب بیا هم کوي، نو فرمایي چې عدوانن په زیاتی کولو سره زیاتی کوي. کم احکامات دته بیان شوي دي، په هغه احکاماتو کې دی زیاتی کوي. و ظلمن، یا پکې کمی کوي. فسوف نصلیه نارا، نو زر دی چې ننباسو به مونږ دلره اور ته. وکان ذلک علی الله یسیرا، او دا کار په الله تعالی باندې آسان دی. یا ایها الذین آمنوا، اے مومنانو، لا تاکلوا اموالکم مخوری خپل مالونه، بینکم پمنس خپل کې بالباطل پناروا طریقې سره، الا مگر ان تکون دا چی تجارتن تجارت، ان ترازن پر رضامندی منکم ستاسو، ولا تقتلوا انفسکم او موجنی ځانونه خپل، ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان دی بكم پتاس باندې رحیمن رحم کوونکې. ومن یفعل، او سوچ چې کوي ذلک دا کار، عدوانن زیاتی کوونکې، و ظلمن یا کمی کوونکې، فسوف نظر دی نسلیه چې ننباسو بدلرا نارن ورتا. وکان ذلک علی الله یسیرا، او دې دا کار په الله تعالی باندې آسان. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک څخه مجبوج را نصیب کړي.
د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.